د شریعت په هر یو حکم کې الله تعالی ډېر حکمت کې خو دی. اوس دا مسواک دی کنه یو معمولی لرګی دی قیمتي دی حدیث مبارک کې راځي او یا پیدې دي مسواک مګلو او یا پیدې دي او د ټولو نه وړه پیدا ده چې دغه مؤمن کم مؤمن بنده د مسواک پابندي کوي نو د مرګ په وخت کې وته الله تعالی کلمه شهادت نصیب کی دا پیدا ده او نور هم چې د دنیا پیدا دي بلکې یو مؤمن بنده مونږ کوي لکه دوه مؤمنان مونږ کوي یو شان مونږ وکړو خو دی یو چې د او 10 کاوه مسواک یو موږ دی بل مسواک ونه موږ نو دی کم چې مسواک مګلې دی د مونږ د بل او یا چند چې دی او یا درجه بهتر دی نو دغه رنګ یو جنگ د لپاره مسلمانان تل او الته کې چې د کامیابی نه ملاویدله پته نه ملاویدله اکم چې د لخر کم کمانډر وغه ویله سوچ وکړه د نبی اسلام یو سنت طریقه به زمونږ نه پاتې شي د نبی اسلام په سنت طریقو کې د دنیا او د آخرت خیر دی هغه ته ویره وي زمونږ نه به د نبی اسلام یو سنت طریقه چې دی هغه پاتې شي سوچ کو الکه ویلې زما چې د نبی اسلام سنت مسواک زمونږ چې دی نه دی وانه مسواک هم نه دی مسواک زمونږ نه پاتې شوی دی هغه چې دی کې خو چې دی کمال شته کنه نو بس ویل لکه ټول د سنت کې او مسواک کې د نبی د سنت طریقه ده کې الله تعالی به دې کې برکت واچي و چې هغوی او د سنت کې ناستلو مسواک یې شروع کو هغه تر چې لښکر والا کم چې مخالفینو هغوی راښکاره شو ویې کتل هلکه یو کم کسان راښکاره شو لاړ په منډه باندې خپل مشر او باچا چې هغې خبر کو هلکه یې ویل تخت خان ویل او مسلمانان ویل دومره وږي شوي دي خوراک څښاکو ته نه دی میله شوی او ویل اوس هم چې دی غاښونه راته تېر کوي په غاښونو مې ویل دا ځل چیچي چې بس هغوی دغه تېښته وکړله نو الله تعالی کامیابي ور یعنې د نبي علیه السلام په یو سنت طریقې څومره خیر الله تعالی ورکړو ټوله کامیابي چې